مخکې خو زه د ایم پی نیوز والا او مظفر شاه صاحب ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو همیشه زموږ سره په دې کې تعاون کړی دی او چې کله موږ تاسو ته دغه کړی تاسو راغلي او په دې کې زموږ سره منډه ترړه ویل ده او زموږ خبر هم خلکو ته رسولی دی. مظفر شاه صاحب ماله نن ډېر افسوس راځي چې د خپل کلي دپاره موږ ټول ډېره منډه وهو، ځکه تاسو ګورئ چې دا زموږ مین شاهراه ده، مین روډ د سوات چې څومره ویزیټرز راځي په دې طرف باندې ځي. تاسو به خپل دغه باندې وکتل چې یاره پکچرز هم واخیستل او تاسو نوټ هم کړه چې دا کومه نالۍ ده زموږ دا د ټول کوټې کلي نالۍ ده، څومره د ګنده اوبه چې راځي په دې طرف باندې راځي او دا اوبه دا ځي لاندې نالۍ خوړ ته کوزیږي زموږ. نو زموږ ماشاءالله زموږ چې کوم سرټیفاید انجینیرز دي هغو یو ډېر زبردست کار کړی دی نیچې والا چې هغو پته نه کوم ځای نه ډګریانې اخیستې دي. اوبه پکار دی چې خلک د هغه طرف نه د فلو واخلي او لاندې کوزي کړي. دو اوبه د یو طرف نه هم راغېستې او د بل طرف نه هم راغېستې او د کلي مین ځای ته یې راکوزي کړي دي، هغه ځای ته چې هلته کې زموږ د کلي د مشرانو مقبره ده او دلته کې زموږ سره د دې سره خپل د اوبو یو ټیوب ویل هم دی، تاسو لیدی شئ شاته دا شاته زموږ سره ټیوب ویل دی، ټول کلي ته د دې نه سپلای کېږي. چونکې دا زموږ د پی ټی آی په حکومت کې دلته سولر لګېدلي دي او خلکو ته د دې نه ډېر زیات فیسیلیټي ده، خو اوس ورته یو ډېر غټ مسله جوړه شوې ده. دا اوبه دلته کې ګنده اوبه سټې کېږي او د دې اوبو د لاسه دې زموږ دا کمې ښه اوبه چې دي کمې چې ټول کلي ته اوبه ځي هغه بالکل بندې شوې، ځکه چې دا ګندۍ د زیاتره خلک اوس دا اوبه استعمالوي هم نه. هغو چې دا شی کتلی دی چې بهی دا اوبه خو دلته کې سټې کېږي او د هېڅ څه دغه نه جوړېږي. ما په خپل طرف نه د 2 کالو نه تاسو ته پته، زما د یارانو دوستانو ته پته، د ملګرو ته پته، د 2 کالو نه زه په دې پسې راپسې یم چې یاره زموږ دا مسله حل شي. موږ به څه دغه وکړو، موږ د این ایچ ای والا پسې ما خپله منډه والې ده، د این ایچ ای والا چې کوم انجینیرز دي هغه راغلي دي، د هغې چې نور کم سنکشن والا خلک دي هغه راغلي دي، دا کتلي دي ویزټس یې کړي دي. ښه د هغې نه علاوه ما خپل طرف نه زموږ چې کوم دلته کې دغه ناست دي د اے سی صاحب چې کومه ناسته ده د هغې نه چې کوم مخکې اے سی و هغه ته مې خپل دغه کړی و، دا انم انجم چې کومه زموږ دلته اے سی ده هغه بل هم 2-3 پېر راله ویزټ وکړو، خو هغې هم د هغې طرف نه خو هغه جزه خو خپل کوشش کوي خو هېڅ قسمه څه ریسپانس نشته. ریسپانس مین شی امپلیمنټیشن دی، امپلیمنټیشن نشته. هماغه شانتې نالۍ ده، د دې نالۍ د وجې نه زموږ د مقبرې دیوال راتاو شوی دی چې هغې ته ټول ځناور چې موږ له پروټیکشن ورکړه د دیوال په وجه باندې هغه بالکل چې دی نو د هغې ته اوس په ازاده باندې دا څاروي او دا هر څه ځي او ګندګي خلک ګنده شیزونه راوړي او مقبرې ته دننه وړي. دا این ایچ ای والا ګرځولی دی، په دې دغه ګرځولی چې یاره موږ خپل کار کمپلیټ کړو، تاسو له به موږ دا دیوال دوباره وهو. موږ د هغو نه د دیوال تمه نه لرو، دیوال به موږ په خپل طرف نه وهو ورله. موږ زموږ باندې هم د خپل کلي څخه رایټ شته، موږ به د خپل طرف نه وهو، خو کم از کم د دوی چې کوم هیډکس دي دا نالۍ چې دا کم از کم د دې نالۍ څه دغه وکړي چې دا د نالۍ د اوبه واخلي او خوړ ته ارتاو کړي، ځکه چې دلته ډېر زیات لوډ دی اوس په دې باندې او دا اوبه دلته کې سټې کېږي او دې بالکل لاندې کوی ټول علاقې جذب کړي ده. این ایچ ای والا وایي چې زموږ سره فنډ نشته او چې موږ ستاسو شیزونه نوټ کړي دي، خو چې کله زموږ سره فنډ راشي نو موږ به په فیوچر کې په دې باندې کار کوو، خو موږ اوسه پورې ونه کتل چې هېڅ قسمه څه په دې باندې څه کارمار شروع شوی. جی راځي ویزټس کوي او بیا د هغې نه بعد موږ هغه چېرته په ونه لیدل چې هغو راغلي څه داسې ایکشن یې اخیستی. مین شی خو ایکشن دی، هغې هېڅ قسمه څه دغه نشته. تقریبا د 2 کالو نه دا نالۍ چې ده دا یې کنستې ده او په دې کې دا اوبه په ځای ولاړې دي. دا زموږ د ټیوبیل کمپاونډریوال چې دی نو د هغې نه دننه هم داخلي شوي دي او دا اوس لاندې هم تقریبا تلي دي دا اوبه او زموږ ټیوبیل صفا اوبو ته چې دی هغې ته خطره ده. نو که دا د هغې سره دغه شوې نو بیا به د کلي خلک چې دی ټول بیماران. دا یو ټیوبیل ته هم خطر ده، دی نه قبرونه دي هغه هم چې کېناستلو خامخا زموږ مسلمانانو وروڼو قبرونه دي، زموږ د کلي کسان دي او په دې باندې 2 کال راسي چې همدې نو دا دیوال ارتاو شوی دی، دا لښتې تاسو وکړه ویډیو وکړه والا بټوانې دې واخیستلو په دې باندې هېڅ عمل درمد تر اوسه ډېر کسان راغلو تماشې وکړل د دې شي، خو نه تر اوسه پورې چا څه په دې باندې عمل درمد نه دی کړی. خلک به لازم خبره چې دوی به احتجاج ته راوځي دپاره، ولې چا پلار پروت دی په دې کې، چا مور پروت دی، چا ورور پروت دی. موږ مسلمانان زنګ ټول خویندې وروڼه ټول هلته په دې کې پراته دي. نو هغه چې دې قبرونه ټول ډیمیج شول، خراب شولو، ناست دي ګنده اوبو ته لاړې پولیس والو چې کوم دی موږ به لاؤډ سپیکر یې په دې خپل کلي کې اعلانونه وکړو ټول به راځي چې جان بجې کې بیا هر څه کې سر ماتې کې خپه ماتې کې لاس ماتې کې کوو به بیا. ستاسو د ایم پی نیوز کوم چې زموږ د کور کلي او زموږ د علاقې د خبرونو او د خلکو کوم خبرې چې زموږ د نظر نه اخوا دي تاسو هغه مخامخ کوئ او خلکو ته هغه اپشن تاسو ښایي کوم چې زموږ د سترګو
کې راځي خو موږ ځان ننګاره کوو هغه د عام ولس دپاره د خاص دپاره هر سړي دپاره دا خبرې ډېرې زیاتې فایدهمند دي او زموږ خلکو دپاره په هغې کې لږ رجوع کول ځکه چې دا اوس مثال کې طور په تاسو د دې نالۍ خبره کوئ نو دا نالۍ چې دا یوازې زما د دغه لپاره نه ده دا د دې مقبرې د دې خلکو ځکه چې په دې مقبره کې عام ولس خاص ولس او د دې معاشرې هر یو فرد ځکه چې مرګ هغه حق دی دې ځګي له به هغه راوړلی کېږي بیا دویمه خبره د اوبو د نکاسۍ ده د هغه ځګي نه واله دې ځای پورې بیا د دې ځګي نه واله د هغه ځای پورې دا کومې نالۍ چې ویستلې شوي دی او کومې نیچې واله پرې کم کار کړی دی او بیا د دې قام د دې خلکو د پیدې لپاره چې کم تنظیم جوړ شوی د دې نالۍ د منظورۍ لپاره پکار دا ده چې دا خلک راوچت شي دغه خلک یو پیره بیا راغونډ کړي چې یاره تا خو موږ د دومره کار کړی دی خو د نکاسۍ کم اهم شی چې دی هغه تا پاتې کړی دی دا اوبه په دې منځ باندې راځي او د دې منځه دویم خبره اهم خبره چې دا ځای پکې ټوبویل دی د دې ټوبویل نه دې کلي ته اوبه ځي دا اوبه بل خوا نه ځي هم دغې کوی ته ځي هم دغې دغه له ځي موټر له چې دا هغه خلک څکي د هغې په جواب کې څه چل کېږي زموږ د معاشرې زموږ د خلکو ماشومان بیماریان اوچتېږي